سراجی والا سبق نمبر د 42 دزي پرې موږ دا خبره کړې و چې کله بچا پیدا کیږي بچا چې کله پیدا شي هغه ته به څه میراث ملیږي دا خو مو وکړه که نه کوم طرف نه پیدا کیږي هغه خبره تېره شوه مخته ته تسخیح خبره ښیي الاصل فی تسخیح مسائل الحمل د حمل والا د مسایلو تسخیح کی قاعده دا ده ان تصحح المسأله على تقدیرین د مساله ته په دوو تقدیرو جوړول شي څه معنا دا کوم بچای ده دا کله کله ته مذکر شمرلی شي مذکر یې فرض کړي هغه والا مسله به بیل شوندې جوړیږي او په دې تقدیر یې وشمارې چېرې دا به ښځې کیدای شي نو هغه تقدیر باندې دا بیا بیله مسله جوړیږي بیله حصه ورته میلیږي چې کله ته دوی مسالې جوړې کړي د حمل ولا یوه کې به دا نر شمرل شي بلکې ښځه هغه نه بعد دواړو تسخیح وکړي تسخیح نه بعد بیا وګورې دو کې څه نسبت ته که د توافق نسبتو په جز سره نیو ولا وافق ته ضرب ورکه په بل ټول کې په جمعي کې که بیا د تباین ولا نسبت ټول ته په ټول کې ضرب ورکې چې کم تېنه حاصل شي به د مسالې ولا تصحیح وي دا خبره ښایي ان تصحح المسألة على تقديرين مسلې ولا تصحیح په دوو تقدیر جوړ کې اعني على تقدير ان الحمل ذکر یو کې به نر شمار کې ولا تقدير ان انثى بلکې به ښځه شمار کې هغه اعتبار سره مسله جوړه کې تصحیح به وکړي ثم ينظر بين تصحيحي المسألتين بد دواړو مسلو له تصحیح ته وکتلی شي فإن توافق بجزء كتوافق رول په جزء سره نفضرب وفق احدهما في جميع الاخر دی ولا وفق ته په بل ټول کې ضرب ورکا وان تباين کدوړو کې تباين نسبت فضرب كل واحد منهما في جميع الاخر ټول ته په ټول کې ضرب ورکا بیا فالحاصل تصحيح المساله کم تنا پروډکټ روزي حاصل عبد مسالې ولا تصحيح وي ثم مضرب نصيب من كان له شيء من مساله ذكورتي في مساله انوثته بچ کم کاستا غتا د نر ولا حالات کې شاملويږي حصہ هغه ته به د ښځې ولا مسالې کې ضرب ورکي او په وفقها یا د هغه ولا وفق کې ورکي که د توافق نسبت وي ومن کان له شین من مسأله انوثته في مسأله ذکورته او کم سړي ته شاملوي کوم شادي ته ملو دي ښځې مسالې نه اته به د نر ولا مسالې کې ضرب ورکي حصو کې ټول کې به ورکي او په وفقها یا وفق کې ورکي کما په الخنثى لکه خنثی ولا مسلې کې موږ مسله جوړه کړې وه چې یو تقدیر باندې نر شمار کا او بل تقدیر باندې ښځه شمار کا ثم انظر فی الحاصلین من الضرب ایهما اقل بیا به وګورې چې د کوم حاصل تېنه راشي نو دو کې کوم یو کم ده یوې مسالې ولا تسخیح مو که هغه نه بېله حاصل رالو بیا چې رالو بل تسخیح مو که نه بېله حاصل رالو ښځې ولا حیثیت هم په نر کې ضرب یې کو نر ولا د ښځې دوه حاصله موږ سره ورته دوه پراډکټ شو دي کې څوګره کم یو کم ده یعطى لذلك الوارث ما به له ورکړلی شي والفضل الذي بینهما چې کوم زایده حصه وي وره موقوف کړلی شي به چاته نشي ورکولی والفضل الذي بینهما د دواړو حاصل منځ کې چې کم زاید شي موقوف ده به ودرولی شي من نصیب ذلک الوارث د هغه وارث نه چې کله حمل پیدا شي موږ ته به پته ولګېږي وای دا خو ښځه ده او کومه حصه که زیاتي پاتې دوباره به کسانو باندې تقسیم شي که نرو بیا هغه مطابق انده خبره کوي فاذا ظهر الحمل چې کله حمل شي پیدا شي ظاهر شي اشتباه ختم شي فان كان مستحقا لجميع الموقوف فبها کدا حمل د ټول موقوف حصي مستحق جوړیدل خو ټیک ته ټول بوله ورکړل شي وان كان مستحقا للبعض کدا بعض حصي مستحق جوړیدل د کوم موقوف د دې کې دی بعض نه جوړیدل فيأخذ ذلك بعض بروخل نیمه حصہ والباقي مقسوم بين الورثه او کوم مزیتی صحیح اب دوباره ورثون باندې تقسیم کې ځکه مو یلیو صدا بچا به د څلورو زمانو برابر شمور کې یا درو زمان یا دو زمان یا یو زمان فيعطى لكل واحد من الورثه ما كان موقوفا من نصيبه هر وارث حصینه چې کومه حصہ موقوفه کړي ولا غونې اب دوباره ولا تقسیم کړل شي مثال ګورې کمای زتره ک بنتن و ابوین و امراتن حامله لکه ای سړی د مړ شي وای لور پاتې د مور پلاری پاتې دي ښځه حامله پاتې د نور څوک نشته بس نه فالمسألة من 24 مساله به د 24 نه جوړه کې علی تقدیر ان الحمل ذکر په دې تقدیر سره یعنی دا به فرض کې چې د کوم بچا د مثال د نر وشمره نو مساله به د 24 نه جوړه شي ومن 27 علی تقدیر انه انثى کبدا بچا ته ښځه وشمره یا پیدا نه ده شو 22 نه جوړیږي فاذا ضرب یا ضرب وقع احد في جميع الاخر سکله دیو ولا وافق ته په بل ټولی کې ضرب ورکړل شي مو مساله دوا ورې جوړه کا یو د نر ولا څلروش نه جوړ شبله د خځې ولا ووښنه اوس به دیدو ولا وافق ته ضرب ورکړي
سوار الحاصل 216 مسله د سونه جوړه شوله 214 216 لاندې لیکلي وګورئ یوه مسله مو جوړه کړې 24 نه بیا عول مورګه کې 27 شولو وګوره بیا وسته دي کې وفق ته ضرب ورکړی تسخیص سره لیکلي 216 مخته وګورئ زوجای ورکې لیکلي ښځې حمل ده ورکې بچې شمېر کړي د بل اب د بل مور ده ام مې لیکلي ده ورسره از على تقدیر ذکورته څه کله دا بچای ته نر فارس کې مثال للمرأة 27 نه ښځې ته به دي کې څه میلیږي 28 میلویږي وللابوین لكل واحد 36 او مور پلار کې هار یو ته سوره میلیږي شپږ در شوال نمبر مساله وګورئ دې لیکلي ده 27 ښځې لاندې ولیکل اوله کې 3 و حمل لاندې 117 ولیکلو او مور لاندې 36 لیکله ده د یوه مسله ده دې کې مذکر فرض کړه شوه ده وعلى تقدیر انوثته دا د دویم مختصر وړي دي به بله مسله ته لیکړی که بیا دغه حمل ته بنت شمار کې مخکې سره لیکلي بیا څه کوي بیا څه دي کې دا طریقه ده چې للمرأة 24 ښځې ته به 4 شیر کړل شي لیکلي دي 24 ولكل واحد من الابنين 32 اباوینو ته مور پلار ته به 32 میلاو شي 22 فتعطى للمرأة 24 د 214 نه به 4 شي مونږ ښځې ته ورکو وتوقف من نصیبها 3 اسهم د 4 خودي کې ورکو باندې کې 3 شیر کړي اوس وګورئ 3 تینه موقوف کړلو 3 سی به ورونه ودرې دا نه وباسي وره به درولي ومن نصیب كل واحد من الابوين 4 اسهم او مور فلر کې چې دی ازي کې 36 ودي 32 سالور دینه وباسا دا به موقوف شي وره به کېدای وتوت للبنت 13 سهما او لور ته به دینه 14 سی ورکړل شي ازي کې وګوره دې 16 جوړيږي لأن الموقوف في حقها نصيب 4 بنين یدي په حق کې مو کوڅورای سی ودرولې دي سالور زمانو عند ابي حنيفه رحمه الله امام صاحب مزاکی فاذا كان البنون 4 تستفات سکله بچی سالور وي نفنصيبها سهم و4 اتصاع سهم من 24 نبیا دی ولا حصہ جوړیږي څومره 4 اتصاع سهم انو کی سالوري سي دي تل شي 4 90 په انو کی سالوري سي 4 اتصاع په انو کی سالوري سي د سونه بیره خلی وتا من 24 سالوري شنه بته دوه ورکای دي ته بیا زره ورکی مسروب فی 9 نو کی بته زره ورکی نو ټول بصوره جوړ شي فسوار 13 سهما شی بټول 14 حصے وهي لها دابو په 216 کې خزي تویر کړل شي والباقي د بقایا سم موقوف دا بوره پوتی صدقلتونه د لری کې د وسو شي وهو 115 سهما دا بو مسره شي یوسل 15 سی مسره پوتی شي فإن ولدت بنتا واحدا او اکثر کدغه خزي کوم حمل غنه یوالور وشوي دوی وشي په یو زیدري کله کیږي فجميع الموقوف للبنات د سوره مول مو دراواله د دابو چوته مليږي د غلونو ته ملويږي کبه دي لونو په ځای باندې وان ولدت ابنا واحدا اکثر یزوا یا دوا یا درې پیدا شو نو فيعطى للمرأة والابوين ما كان موقوفا من نصيبهم نه خزایش ولا دي سړي ولا او مور فلر شو کومه احساس مو درولي هغه بیا دوه تویر کړل شي فما بقي کومه حسابات شي تضم اليه 13 دیارلس بور ملو کړل شي او يقسم بین الاولاد دی بچای مانس کې بیا د شای تقسیم کړل شي خو کبه د سی وشول مو دا تام او چیرې بچای بو پیدا شي یا بجلکای پیدا شي خدای کرونو مړه پیدا شو مړ بچای او خزو کنری څپکه خو مړ شو بس مړ د بیا سکومه سمودی ته درول هغه خاصی پوتې شول چوته بوسیر کو واپس بداو کسونو تیر کې د کوم خزې دی پوتې د مور پلری پوتې نور شوګاسی نشته وان ولدت ولدا ميتا کمړ بچای وشولو فيعطى للمرأة والابوين ما كان موقوفا من نصيبهم کومه حصہ مودونه اور ودرولې صدا په مډیره لګه کې غدو کې د شي دوا بچی پیدا شي درې پیدا شي پاته لاګي هیڅ شو نه شو هغه مړ وشو نو کومه حصہ مو بچای د پاره درولې خاو کې پته شدا بو واپس دغه خځه ته مویر کو لګا تقسیم کو او مور فلور ته واپس کو ولل بنت الى تمام النصف او لوري کواغه ته به دور ډېر کې سنیمه ته ورسیږي سا وهو 95 سهما
هغه موږ سره جوړېږي 15 طویلات حصې 95 والباقي للاب بقایا به پلور ته ورکړل شي څو دي وهو 9 اسهم 9 حصې دي لأنه عصبة څه پلور اباجان شه د عصبه ده